دا د مو ستا خوش نصیبي ده چې موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین لپاره الله پاک روچت کې زموږ د څه ناڅه خدمت والي او بیا د عقیدې خدمت والي. یا ساتئ نن د مغرب وار ستا د بچی حواله سره پدې دی چې د په عقیده باندې عمل کوي. الحمدلله زموږ د مدرسو بچی ګورې قادیانان نشي ګمراه کولی چې مدرسې د قادیانۍ رانوځي یو ماشوم له پیسې ورکړي او د دنیا لالچ دې بوله دا خوله ماته کړي. د شیطان هم سړی سړی پېژني پېشوک. دا قادیانان څوک ګمراه کوي؟ زموږ په یونیورسټو کې زموږ په کالجونو کې زموږ نونهال بچي چې دي زموږ دغه سرمایه چې ده دې پسې ځي او دې ګمراه کوي چونکې دې ته نالج نه علم ورته نه ورته احمدي مسلمان شه زه تا انګلند ته بوزم نیشنلټي در کوم کاروبار دله برابروم جنې به هم دله درکړم. دا لالچونه ورکوي نو هغه ته خو د قادیانانو د خطرناکۍ پته نه یا مسلمان یا احمدي مسلمان دا ظالمان ځان ته احمدي مسلمان وي خو سړی احمدي مسلمان نه که نه نو دنیا واخلي او خپل دین خرڅ کړي او تباه برباد شي او زندیق ته جوړ شي. او چې دغه شان جلسو کې ناست دي نو د خپلو علماو د خولې نه خبر شوي چې یو د قادیانیت دا فتنه خطرناکه فتنه ده نو بیا دې ځان بچ کوي. زموږ د شیخ ملتون یو واقعه ده یو ملګري امام دا محلې هغه راته په خپله دا واقعه بیانه کړې چې زموږ د محلې یو هلک یونیورسټۍ کې سبق وي. یو ورځ راغی ما ته د قادیانان څنګه خلک دي ما د دې ټول تاریخ بیان کړم ما ته بس مولوي صاحب زه پوه شوم وي ما وی چې داسې هلکه خبره وایي ما ته وي د ډېر غټ مصیبت نه دی بچ کړم. وی بیا راته وایي چې ما سره په یونیورسټۍ کې یو جینۍ سبق وایي او هغې به ما ته وي زه په تمین یم او دی وایي چې زه دا سره نکاح کول غواړم او 3 میاشتې وشوې زما کور کې ته راغلی ده زما د خویندو میندو سره به مونږ کره اوسېږي تا سره نکاح کوم. زه به سوچ کوم زه اوس الله نکاح نه کوم ولې اوس ستا د دې خبرو نه ما ته پته لګي چې دا قادیانان څومره خطرناک خلک دي. دا جینۍ قادیانۍ نه ځان ته احمدي مسلمانه وایي او ما ته وایي چې ته ما سره نکاح وکړه انګلند ته دې بوځم د هغه ځای نیشنلټي در کوم او هلته له کاروبار روانوم او د دنیا لحاظ سره به ته د ذرې برابر په خفګان کې نه مزې به دې مزې. الله خو شکر دی چې د تاسو علماو زه پوه کړم د دې غټ مصیبت نه م زه بچ کړم. او بیا هغه مولانا صاحب ما ته ووایي وی دا جینۍ 3 میاشتې پس ته تلو په سرو سترګې جړل ځکه چې د هلک ورته وایي ته مسلمانه شوه زه به تا سره نکاح وکړم نو هغې ورته نه ته د ما دین قبول کړه نو هله به نکاح کړو دین هغې د مسلمانانو نه قبلو وی په سرو سترګې جړل او په دې طریقې سره رخصت شوه. د قادیانیانو د ښکار کولو مختلفې طریقې دي یو همه طریقه پکې ګورې دا د یاد ساتي.